تثبیت او ذکر تا و بیان بعض الخوارق اور د بعض خوارق بیان دی. قلت ورته پیغمبر علیہ السلام ان کنتم تحبون اللہ بشرط دی کہ تاسو محبت لرئ تاسو د چا سره د الله سره فتبعونی تاسو بیا زما تابعداری وکړئ زما په لار روان شئ. نصارا بد محبت دا کولا یهودو بکولا مشرکانو بکولا اټول غلطی طریقې وي. د الله د محبت دار فقط د نبی اسلام اتباع ده ځکه الله دا په قالب د شرط او د جزاء کې ذکر ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله تاسو ما تابعداری وکړئ تاسو سره محبت ولري ويغفر لكم ذنوبكم تاسو الله گناهونه تاسو والله غفور رحیم الله بخون کې دے او رحیم دے رحم کوونکی دے. حدیث کې راغلی دي چې یو سړی نوافل ډیر کوي حتی کې الله فرمایي دې ما ته نږدې شي په نوافل سره حتی فاحببت ما تر محبت شي حتی سمول يسمعوا بي زدا غوږ شم په موریدل کوي او بس سربي زدا غسترګي شم په مالیدل کوي ورجلو يمشي بي زدا غشپې شم په ماتل کوي وایي امتشي بي او زدا لاتم په مانیول کوي په جاره قانون بوي خدای دې چا لاس کیږي نه دسترګي کیږي نه او خدای دې چا غو کیږي نه خدای دې چا پی کیږي نه دا چې نه دې لدی خبره نه چې په دې ستاسو طاقت عام سترګو کې نه وګورئ طاقت عام غوونو کې نه لا طاقت عام لاسونو کې نه په خوا طاقت عام خو کې نه د دې بل مقام چې د الله شي او چې څوک د الله شي نه الله دا من کان لله کان الله له څوک الله شي نه الله دا شي. قل اطیعوا الله ورسولا اطاعت کوي د الله او د رسول په توحید کې په نور احکامو کې فان تولوا کدی اعراض کی فان الله لا يحب الكافرين الله نه خوږي کافران کنه معنا عذاب ولورتی. ان الصفا آدم او نوح بیشک الله غوړه کړی د آدم علیہ السلام د بعد اخیارو مصطفین داغي الله ذکر کوي الله غوړه کړی آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام آل ابراہیم علیہ السلام آل عمران علی العالم تعلیمی خپل زمانی باندې ذریتم بعدها من بعد هغه اولاد د بعضی کاندي د بعضونه یو بل پر نسل کې راغلی والله سمیع علیم الله سمیع علیم دی. نوح السلام د آدم السلام په نسل کې رااله آل ابراہیم د نوح علیہ السلام په نسل کې رااله نور د ابراہیم علیہ السلام په نسل کې رااله. اذ قالت امرأة عمران یا چویل امرئی دا امرأة تحنی ربی نظر ما فی بطنی محررن رب ما نظر من لے استاد پارا جما بطن کے دے محرر دا پا دا خنبت دا بیت المقدس دا دا نظرو دی با بچی چو پیدا کی دل اب خدمت دا پارا وقف کول چلوشی دا بیت المقدس خدمت بکی اس دا نظر عبادت تے عبادت علم سوال دا دعا دا قبل دو کی دا عبادت دا قبل دو کی فتقبل منی اللہ مانا دا قبول کی انکا انت السمیع العلیم بے شک اللہ توریدون کے وانا دا خلق و عالم پنیتون دا خلق بانی فلما وضعتها ارک دی ودک دی لرا دی ما فی البطن لرا تعبیر پاسر ہوکو کدا مونسو خوتو قالت دی رب اے زمان ربا انی بذاتها انسا ما ودک دی لرا انسا واللہ علم اللہ میں جملہ بتا رہا دا دا علم وضعت بانی دیکھ نہ فادہ دا عین نہ لازم دا خبر دا بلکہ اظہار دا تحسر دے او دا خفقان اظہار دے ولیس الذکر کالانثی نہ دے ذکر چما طلب کو پشاندا انسا چما ترکڑے شو سمیتها مریم ما دل نم کے خود مریم وان يعوذها بک پناورکم دل پتا سرا ذات اولاد د شیطان رجیم د شیطان رجیم نہ حج کہے کیا ہر ورکوٹ شیطان مسکی مگر عیسی علیہ السلام او چې دې داغه د پاره دعا شوی دا او وای قائل دې مستطاله د حضور معصوم نه شوی فتقبلها ربها بقبول حسن دا زکریا صاحب په خپل تربیت کې واغستا قبول کړي له رب دې په قبول حسن سره محمد نباتن حسنا دې له اوټو کو پټو کې دوه خستو سره دبا په یو هفته کې دومره نماز چلولا لکه په میاش کا دي میاش کله کې کال کې حاصلې وکفلها زکریا زم کدی ځان سره د دې تربیت هغه کون کلمہ علیها زکریا المحراب داخل بچ دی باندې محراب تا کیا د دې غرفه او بالخانه وا د عبادت زود زکریا علیہ السلام وإن عندها رزقا
حضرت بی موسی می ورته لیدلی قال یا مریم اے مریم انا لك هذا د کوم نه تا ترال دا ته مریم کرامتو قالت هو من عند الله دا جان الله نه دی يرزق من يشاء بغیر حساب رزق ورکی بغیر حساب معنا رزقا وافرا هر کله چې بی موسی میوه دولی دلی ارجو د اولاد پیدا شو د اولاد مثال هم دی کدا موسی د اولاد نه دی ځکه عمر رسیده ما علم عمر رسیده دا لیکن بیا هم الله رسول کی خدای قدرت لري نو هنالک دعا زکریا ربه دعا وتر کړه سام د خپل ربنا قال ویل رب هب لي من لدنك ذريه طيبه اے زما ربا وبخمات د خپل جانب نه اولاد پاک صالح انك سميع الدعاء الا تدوریدن کې د دعای الملائکه ندوک ته ملائکو جبرئیل تا تعبیر ملائکو سره تعظیمن دے قائم دے اولاد یصلی فی المنذ کو په محراب کې ان لبشرک الله خطبه تا تب یحیی په یحیی سمتا مصدقا بکلمتین دې کلمې د الله نه ایسا کلمت الله وی دې په کلمې د کن پیدا دي به د اسباب ظاهریونه وسیدا او سردار وحسورا اما نكون کې ځان د نساؤنا ونبيا من الصالحين او نبی د صالحانو د نیکانو قال ان يكون لي غلام نو زكريا عليه السلام اے زما ربا څنګه ما د پاره غلام راشي وقد بلغ الكبر ما ته د پیری د تقریبا د شپږ شلو کالو امراض ما عاقره ده هغه تقریبا دو کم د سلو کالو دا خو زمانه دی یاستا د قدرت د الله کې استنکار نو خو دویل چې کیفیت به شي ما ته ځواني واپس کیږي دې ته ځواني واپس کیږي که په دې حالت کې به ترا کوي دا تعجب په دې حالت تپوس د دې باره کې عمراتي عاقر به عاقر زمانه د اخر ته رسیدلی دا قال كذلك اتویل الله پاک امرم د قرنګ لري كذلك الله يفعل ما يشاء الله کی هغه چې اراده وشي ستاسو به پیدا کړي قال به الله آیا ازما ته علامه وګرځي د دې نشانی بسی چولو قرالل قال آیتک تعلمه بدای الله تکلم الناس تب خبر شي کول خلق سره نور خبر من شو ذکر وکول شي چاړاواله بنی راغله خبر بنی کو الله خلق سره ثلاث ایام درې ورځې الا رمزا مگر په اشارت باندې واذکر ربک یادو ربل ذکر جب من نوا یادو ربل کثیرن ډیر ذکرن کثیرن وسبح او تسبیح وایا بالعشی والابکار کو مخک سرا دا ربط مناسبت کہ مخک بیانو د ولادت د یحیی علی نبینا علیہ السلام هغه خارق د عادت نو معتاد طریقې سرا دا زمانه د ولادت نو ذکا حضرت زکریا علیہ السلام عمر رسیدو اهلیه چې کوم ماغا د نو مې دیوی انت بشارت او یحیی علیہ السلام الله پیدا دی کے بیان دے د ولادت د عیسی علی نبینا علیہ السلام دام خارق العادت تے خداغین اوچت تخمور و پلارو او په زمانہ د سن رسیدای کیو او دلته کې مور شته او پلار نشتا لا خارق د عادتنا ما فوق الاسباب عیسی علیہ السلام تحت مریم نہ پیدا دا د دې ما قبل سرا ربط او مناسبت کان فی ما قبل بیان ولادت یحیی علی نبینا علیہ السلام خارقا للعادت وها هنا بیان ولادت عیسی علی نبینا علیہ السلام خارقا للعادت فوق ذلك داغین برا و بیان بعض خوارق عیسی علی نبینا علیہ السلام نور دی ساز سامنے کہ غن خوارق سرگن شوی دی داغی ذکم اللہ کئی وان الفوز فی اتباع الاخیار او دا کامیابی چکم دا
دا په اتباع د اخیارو کې دا چې کوم نیکان خلق دي پیغمبران علیهم السلام دي صالحین دي داغی په اتباع کې چې کوم نو کامیابی دا او پاغه کې فوز دی د دې پنځمې رکوع خلاصہ بیان بشارت عیسی علی نبینا علیہ السلام وبيان خلاصة تعليمه والترغيب إلى التقوى واتباع الأخيار وأنه أمرهم بعبادة الله تعالى لا بعبادة نفسه وإقراره بالعبودية وبيان بعض خوارق عيسى عليه السلام والانباء عن بعض المغيبات پدیرو کو خلاصہ بیان د بشارت د عیسی علی نبینا علیہ السلام دے او خلاصہ د تعلیم داغدا او ترغیب د تقوا تا او اتباع د اخیار ہوتا او بل عیسی علیہ السلام دی ته امر کړو په عبادت د الله سره نه په عبادت د نفس بل سره بل بیان د اقرار د عیسی علیہ السلام نے په عبودیت باندې انی عبد الله او بیان د بعضی خوارق د عیسی علی نبینا علیہ السلام بل پدی کے بیان د امباد د بعضی مغیباتوں ذکر اللہ فرمائی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ آغا وقت یاد کا چوئے الملائکو ویلیو ملائکو ملائک جمع دا بشارت چور کرو دا خو جبریل علیہ السلام ور کرو دا تسمه د خاص شو په اسم د عام سره تعظیمن د تعظیم د پاره یا مریم اے حضرت مریم مریم د دې په لغت کې عابده او خادمه ته ویل شي دام عبادت کوونکې او د خدمت بیت المقدس ته پاره د دې تحریر چې کوم نه دا شوو دیل نوم مریم کې خودش دا اعلام چې کوم دی دا سبوی خوای کې دا ټول منقولات دي اصل یو معنا ببلې دا بداغه سره مناسبي د منقولانو مې کې خامخا مناسبت او جمهور وایي چې نه بعض اعلام منقولات دي اکثر او ځینې مرتجلات دي داغه د ما قبل سره سمناسبت داغه سره نه اتفاقا راشي اکه جعفر چې خلق یادی د قبیله د مرتجل نه دي جعفر د سړینوم دی جعفر د خټکیم نیمبي اخر د خرون دی جعفر د کاندیوم دی طالبان مشهور معمال جعفر په جعفر خور جعفر کتاب جعفر سړیو په جعفر خربانه سو جعفر کنده کې تو جعفر خټکه خو نو دا ځنې مرتجلات دي او اکثر په دې کې منقولات دي دلته اصل کې د دې معنا عابده خادمه ده دام خادمه د خدمت لپاره مقرر شو او عابده خود ولو اے حضرت مریم اقنتی تچکم دے اللہ تا غورا کری او بیاتی پاکا کری د دې ظاهری ادناسونه چې کوم عام نساء باندې راځي یا تیم من پاکړې من مسیس الرجال د مسد رجالو واصطفاکی او غره کړې ته علی نساء العالمین په نساء د عالمین د خپل زمانی باندې د خپل زمانی په زنانو باندې دا غره زکه چې الله د دینه
عادت نه خلاف عیسی علیہ السلام چې کوم دی دا پیدا کو بے موسم میوه بدی سره پخپل ځای کې وی یا مریم اقنتی لربک اے مریم ته عجزی کوا اطاعت کوا د رب د پاره واسجدی او سجده کوا ورکعی او رکوع کوا مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه مانا صلی مع المصلین مز کوا د مز کوونکو سره سجده چې کوم د رکوع نه رستوي خدا تقدیم د سجدي پر رکوع باندې یا لدی وجنا چې د دې په دین کې دغه سوا چې سجده مخ کې او رکوع رستوا یا لدی وجنا د مخ کې سجده افضل د رکوع نه ځکه په سجده کې نهایت تعظیم دی او سر لګول دی شریف اندامونه پزمک الله تا نو سجده چې کم دا افضل دا د رکوع نه رکوع کې تواضع د سجدي په نسبت کم نه او په سجده کې زیاته ده ځکه سجده مقدم شه یا د پار د رعایت چې ورپسې راځي ورکعی مع الراکعین د راکعین په مناسبت دا اسجدي مخکې شو او ورکعی چې کم نه نو دارست شو ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا د نبی کریم علیہ السلام د رسالت دلیل ذکر کړي دا مذکور اے مخاطبہ د اخبار او د غیب نه دی دغه واقع وخت ته حاضر نه یو تاریخی کتاب کې تا نه دی لستی چا د ذکرې نه دی دا اخبار د غیب دی وحی کو د دې بعد اخبار د غیب دا مینه تبعیضی دی نوحی ضمیر چې کوم دی دا د مفرد راځي شو وحی کوم د دې بعد انباء د غیب تا وما كنت لديهم نوی ته پنځ د دی باندې اذ یلقون اقلامهم چې کله دی غرول خپل قلمونه ايهم يكفل مریم چې کوم یو لدین و کفارت کی دهات مریم وما كنت لديهم نوی ته پنځ د دی باندې اذ يختصمون چې کله دی کور کې او بل سره جګړه هغه دا و چې کله دا خپل مور راوستا او ویل دوی تا خادمانو د بیت المقدس تا چې کوملته لیکون کیو ویل دونکم هذه النظیره دا نظر ګوټه واخلې نظیره تصغیر د نظر دی بیا د دې په کې اختلاف شو ارچاوی زبې اخلمه ځکه دا د دې د پېښوا د امام دا غي چې کوم نه لوروا دار چا دې ترغبتو نو حضرت زکریا علیہ السلام هغه چې کوم دی هغه دا ویل چرا دا چې کوم دی نو د دې لایق د اغستو زیم ځکه چې د دې ماسی چې کوم دا ما سره ده خاله چې دا په منظر د مور د الخاله ام من لا ام له والخال ابو من لا اب له ماما دا چاپلا د چپلارې ني او ماسی دا چامور د چمورې ني نو هغه بیام دی په دې قناعت نکو نو هغه ته طریقو خود له شو غدا وا چې په دې نهر کم دی دا بيدون کې نهر دې ک قلمونو وګورځوي چې د چا قلم په پور تراغه په بر روان شو دا بداغي علامه چې دا حقدار دی دا قرعه شو لا خسنه شو دغه طریقه وخت کې د خسنی دغه دی قلمونه چې وګوردول نو د حضرت زکریا علیہ السلام قلم کې په بر لار او راوچت شو دا د علامه د دی شو چې دا حق د شو نو د په تربیت کې دا چې کوم نه نو واغسته شو او حضرت زکریا دې د پاره غرفه ځان له بالاخانه جوړ کړه چې هغه خاص د دې د پاره ځایو او د دې د ژوندۍ ضرورت کې خوراک سکاز دا به ورته چې کوم نه رسول الله دا غي ذکر فرمایي وما كنت لديهم نویت پنځ د دوی باندې اذ يلقون اقلامهم چې کله دي غرول قلمون خپل په دغه نهر جاری کې ايهم يكفل مریم
چې کوم یو دی به کفالت کی د مریم وما كنت لديهم نوی ته پنځ د دوی باندې اذ یختصمون چې کله دی جګړه کولا پاغستلو د حضرت مریم کی دا امباد مغیبات شو تا تعالی او غیبی خبر درکو اذ قالت الملائکه آغا خچو الملائکو حضرت مریم تا یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرکی بکلمت منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیان فی الدنیا والآخرہ بے شک اللہ خوشخبری در کہتا تھا بکلمتن پیو کلمی سرا بلاد کلمین ولد دے لخلقه بکلمت کن دے پا کلمی دا کن پیدا دے دن تعبیر چے دے پا کلمی سرا وشو چتو تعالی روح اللہ ویلی دی ذکر چی دبانی روحانیت غالبو دنورو اویات پیدا کی دو پشان اطوار مختلفہ پا دبانی نور آغلی دیو جن دبانی روحانیت غالبو ندت اللہ روح اللہ ویلی دا منہو دلالت پا تبعیض نکی چکن دا کلمہ باز دا اللہ نوا دیو خلیفہ پا دربار کیو نصرانی عالمو نو اغویل چستاسو پدی باس شو عیسیٰ علیہ السلام تولی تاسو ابن اللہ وآیے والقرآن ندا سی معلومی گی قرآن کے اللہ فرے بکلمت منہو من خود پا دا تبعیض اور دا تجزید پار راضی معلومی تا عیسیٰ علیہ السلام جز دے دا اللہ نا لکولت چی جزی دا والدنا اغا عالم محلت غختو قرآن پاک دا سر نشورو کو دادت چراغ والارض سماعت منہو التالداد اسمان ازمکی توم نسبت کردی دے منہو تدی دا مطلب چی دا اسمان ازمکم دا اللہ نا جز دے العاذ باللہ نا ندے دل تمانا داد بکلمت مبتدئت منہو دا کلمہ ابتداد دی چراغ لیوا شروع دی چراغ لیوا دا دا اللہ دی طرف راغ لیوا کدے پا کلمہ دا کن سر پیدا شو اسمه المسیح د دنوم با مسیحی مسیح یا دا مانا دا کہ دے ممسوح القدم دا پخپک کنڈائی وی دا لاندے زی پک خالی چخپا پزمکا کی دی دا دخپا بطول پزمکا لگے دا نو دے چکم نینو پدی مانا تا مسیح ہوئی یا لینو کان یسیح فی الارد دے بسیر کو پزمکا کی مگر زیدو او حتی دقا جبل سامبور سراؤ اگر سوک دنی میں سدے دے مسیح ابن مریم دے اس دغا چکم دے دا مرزا غلام احمد جاویز مسیح موعود ما اور دا بشارات مطابق ذرا غلے ما اینک منم کے حسب بشارات آمدم عیسیٰ کو جا ستا بن حتاب منبرم زد بشارات متعلق را غلے ما او عیسیٰ سام کم دے زما پا منبر بانخ پکی دی عیسیٰ علیہ السلام نوم دو چتوالی دعوی کی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تا کافران چی دے خنا مناسب نسبت چکم دے دی منم محمد احمد کے ملتبا واشد اور مندیور تسوئی تو یہ خبیث مخبص تو خبیث مخبص او چې کم دینو رجیمی او د چې کم دینو د الله د بارگاه را چلی شوی په خلی خوار څوک داوی کی ځان د پاره هغه ځان ته مسیح موعود چې کم دی دا مونږ وای داغه خو چې د مور حضرت مریم وا او د مور نوم چې کم دینو غسیټیو دا خطیب دی غسیټی ابن مریم خطا نہیں اللہ خطا ابن مریم ویلی دی کنا دا مورم ناشنا نم دے اچھا کموی ما تاوہ روڑی داغی ملائکی نم دے ٹیچی 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 ملائکی ارسے دا نخرو دی ارسے دا ٹوکو دی اللہ فرمائی وجیہن فی الدنیا صاحب جاہو دا وجاہت خاوندو پا دنیا کی بالنبوت پا نبوت سرا او پا آخرت کی پا شفاعت سرا
والدرجات العلا اپوچت درجو سرا ومن المقربین ادیو د مقربیننا دا دی ثالثام صفات فاضلہ دا ذکر ويكلم الناس في المهدی او خبر بکی د خلق سرا دا مضارع د پار د استحضار د حال ماضیه دا حالت خو تیر شوی دی اوس الله دا غینه تعبیر نبی علیہ السلام تکي خبر بکی د خلق سرا فی المهدی پزانگو کی زانکو کی دامنا چی زمانه د شیر خواره بی او دویل انی عبداللہ زد خدای بنده ما داومی او خارق العادت کارو وکهلا او پزمانی د کهولت کی ومن الصالحین او د صالحانو د کهلن علماء دا معلومی کہ عیسیٰ علیہ السلام برا کھجیگی قرب قیامت کی د دمشق په بابلود مناره باندې او د مکه کې به وخت رہی دجال سره بچ کوم نه نو جهاد کیږي دجال بداغه دلا قتلیږي بیا با وفات کیږي بیا به د حضور پر روزه کې دفن کیږي د نبی اسلام روزه کې فی الحال درې قبر دي یو د نبی اسلام بل پوتا پترس د ابوبکر سے ابن پترس له عمر سے سرورم خبر خزای خالی ده هغه چې کوم دی نو روایت کې راغلی دي چې د غزایبا د پاره د عیسی علی السلام محفوظی اب بدل تجدید دا دفن کیږي دا معلومه شولا چې د پورته شوی په زمانه د شباب کې دی وې ځوانای کې دی اچ کولت کې خبرې کوي دا د حیات ته اشارت شو دی وجن حیات د عیسی علی السلام دا د دین ضرورتونه دي دا د مسلمانانو عقیده دا عیسی سام جمع دے اسمان تخی جولے شوے دے قرب قیامت کے بعد دمشق پا بابلود منارہ باندې راکوزیگی او عیسی علیہ السلام بدنا دا سقتلیگی چی خبر شی دیا کچھ شو دیو لکه د مال کی پشان چکم دے دا بھی لکھیگی دا عیسی علیہ السلام دا علامات اور دا بدبخت سوئی وی دالت کی دے دا مخفف دلودیانی دے دلودیانه کی پیدا شوی ما نو لط کی چدے نو دا داغین مخفف دے اور دجال بقتلیگی ما یو پادری سره مناظره کړی و عامه پړ کړو نو دا داغ قتل شو او دجال خو بکانای وی د دوم د حق سرګه کانای و نو هغه باندې دا ساده ټول د تحریفونه دي چې دا کوي ومن الصالحین قالت اویلدی رب اے زما ربا او اغی وی چې دا وفات دی کوم ځای کې د قبرې وی د قبر پته دالا ملک کشمیر شهر سری نگر محل خان ماریان د کور ډکوسله جوړه کړی دا سری نگر خار دی او چې کم دینو ملک کشمیر دی او د خان ماریانو محله ده الته قبر دی دیوی نبا کشمیر سوکوینی او نبا سری نگر تزی نبا خان ماریانو محلی تزی بس چھوٹا کوسلا داغی دزانه جوړه کړل دیو جنا دا عیسی علیہ السلام حیات باندې محدثین بابونه ذکر کړي باب حیات عیسی علیہ السلام باب نزول عیسی علیہ السلام عیسی سامرا کوزیدل عیسی علیہ السلام جن کنا شانور شاہ سے پک مستقل رسالت جکم دا اغا کڑی دا پا حیات دا عیسی علیہ السلام قالت رب انا یکون لی ولدن والحت مریم دا دیتا وینا چو دا بطور وحی نوا چی دیتا گنیویلی شی دا پیغمبر وا وحی خوب ملائک خوب پیغمبر تراجی اے زمارا با سرنگ لوی ما دا پارا ولد ولم یمسسنی بشر ندی مسکڑ ما در بشر بلکہ ولم اکو بغیا وزو بدکارو نیما ذکر معتادی طریقے سر ولد کے پیدا کی وہ بے پلار نہ پیدا کی قال كذلك الله يفعل يخلق ما يشاء دغر اللہ اے مخاطبی اللہ پہ کے ارادے شی بے پلار اللہ پہ پلار و بے مور پیدا کول شی اذا قضى امرا چکل فیصلو کی دیو امر نو فانما يقول له كن فيكون ورتوي شاء نو بس شی دا کن امر د پار د تکوین دے
فاز پار تعقیب مع الوصل دا د دین پس بیا ستعطل پکې نه او چې ویشا نو بس شنو ويعلمه الكتاب خیبت الله تعالی کتاب دا خوش خطو د خط ډیر خو والحکمت او حکمت ورتخی او والتورات والانجیل او تورات انجیل ورتخی د دیو عالم بینو ورسولا ويجعله رسولا غریب الرسول الى بني اسرائيل تا انی قد جئتکم بآیت من ربکم پدیشان سرا چې مارا تکړی اور تبوای و یقول لهم مارا تکړی تاسو په عالمي جانب دربنا علامه صدا انی اخلق لكم من الطين كهيئه الطير ز جوړو ما اصورو مصورکم ساسو د پارا د خټینا پشان د هيئت د مارغو دا شپ پرک چې ورته دا د شپې چې الوزی دا شکل به جوړ کو چې کدا اتم طير خلقن د غوګونه شته د چې کوم دی غاخونه شته د نورو مارغانو داسې زونه نه او د دا ټول شته دی نو د اتم طير خلقن دی نو د شکل به جوړ کو ورته قوم باذن الله پاسه د خدای په حکم اب په هوا شو چې خلق بنا شو بیا به پریوتم فانفخوا فيه زپککم بدکه دم پیاچوم فیکون تیرم باذن الله شید التون کے طائر په اذن د الله سره یو خدا معجزه شو و ابرئ الاکمه بل جوړو ما اکمه ما درزاد رون والابرص د برس مریض چې دا برګې مرض په لګېدلی د دې دواړو د علاج نه طبيبان ډاکټران حکیمان دا لا علاجو الله له معجزه داسې چې کوم دې دا ورکړنو نو دبا دا مادرزا دون برغی دا عیسی علیہ السلام نوئی داغ پدم کے خاص اثر ہو اور ہر تاج والے کو شہنشاہ نہیں کہتا ہر تاج والا تو شہنشاہ نہ ہوئی شہنشاہی نہ یو خاص مقام دے یو خاص چکم دے لقب دے وَأُحْيِي الْمَوْتَى جمدی کو مڑی بِإِذْنِ اللَّهِ دا اللہ پہ اذن سر مڑی تو بے قم بِإِذْنِ اللَّهِ پاس دا خدای پہ حکم بد جم دے بشو دا یو سرور مڑی دا غپ دعا جم دی شیو ادری خپاتی شو بیا او دا یو چکم دے دا نوح السام ابن نوح اگر چکم دے قم بِإِذْنِ اللَّهِ پاسی دا بس پہ حیبت و اقامت القیامت و قیامت ادری دا ویلا بیا چکم دے بیا غچ دے نو وفات سے نو دمڑو علاج چالا نو ورتو دا څه باذن الله زکوي چې دې کې څوک توهم د الوهیتونه کی لکه عیسایان چې او فرقه پدې کې هغه ثالث و ثلاثه وي وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون خبر بدر کوم تاسو تپاغا چې تاسو خورای او هغه چې ذخیره کوي دا اعلان د مغیبات لري تاسو کور کې دا شی پوخ دی دا خړلې دی دا خزانه شوی دی دا امباد غیب وا دا هم تر تاسو وایم ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین بیشک بدی مذکور کې علامه را د قدرت د الله تعالی ستاسو د پاره ان کنتم تاسو مؤمنان یې دا زما د نبوت دلیل شو او دا د الله د قدرت کوم د دلیل شو ومصدقا وجئتكم مصدقا راغلم تاسو ته تصدیقون کې لما بین یدی هغه چې ما مخکې کوم کتابونه دي من التوراة تر تورات نام وليحل لكم او دې د پاره چې زه حلال کوم تاسو د پاره یعنی اظهار د حلوکم حلالون کې خو الله دې بعد الذي حرم علیکم بعد پدی محرمات راغلیو د هغه تشدید په وجبانی لکه د واز د حیواناتو یا چکم دینو اډو کی سره کم خلط یا حلال وا یا نور بازی سيزونه دا چې په دې حرام شیو نو دا زبدای زار د حکم تاسو ته دا نه چې ټول حرام شو ټول په حلال شو ځکه نور محرمات خو ځین ابدی دي وجئتکم بآیه من ربکم راتکی ما تاسو په علامه جانب دربنا علامه دغه احیاء د موتا وا
ابراد اکمه او د عبرت شوا دا علاماتو فتقوا الله الله نو یری کې بیا امر په تقوا سره وکړو واتعون اصل کې تیعونی دے اور زما اطاعت کې زما حکم منه ان الله ربي وربكم فاعبدوه دا د عبدیت اقرار د عیسی علیہ السلام نے څنګه عیسایان دته کوم دینو الہ ورته وي بیشک الله زما رب دے استاسم رب دے فاعبدوه د عبادت کوي هذا صراط مستقیم دا د الله د عبادت لار دا د الله د توحید لار دا صراط مستقیم دا برابر لار دا نی غلار دا دا ته پسړې رسی فلما حس عیسی منهم الكفر ارکد چې معلوم کو عیسی صاحب د دین کفر دیو لګیدل او نافرمانی کولا ساتھ صاحب ته نسبت ته شهر کو نامناسب نسبت کو قال من انصاری الی الله سوق دی امدادیان زما اللہ طرف تا زما امداد بسوق کی دادے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبرو خود امداد ضرورت ہو کہ زما امداد بد دین پبارک سوق کی قال الحواریون او الحواریون حواریون جمع حواری دا حواری اغا جامونزن کو تو یحور السیابہ جامع بوینزل غریبانو دامون پختو کی دو بیان کی ورتوایو دا حواریینو بنزون کی د جامو دولس کسانو نحن انصار الله من د خدای د دین امدادیانی دل معنا خو چې من د خدای امداد ته ضرورت نشته الله د دین امداد تخپل امداد یا الله امنو ان تنصر الله ينصركم کتا امداد د الله او کله بستاسو کی مراد د امداد د الله نه امداد د دین د الله نه د دین د الله د الله تعبیر په خپل امداد سره کوي من انصار د دین الله یو آمنا بالله ایمان او په الله باندې واشهد باننا مسلمون او گواشه کہ بیشک موږ مسلمانان یو دی وجن اول د دین خدمت او دین سره چې کوم نه معاونت او د پیغمبرانو معاونت غربا وکړه دي مالدار خلقو معتبر خلقو مخالفت قال الملون كبروا قال الملون كفروا هغه مخالفت کړي دي او دې سبب نو بدی داویل ربنا ایز موږ ربا آمنا موږ ایمان نه وړي بما انزلتا پایتا نازل کړي خپل پیغمبر باندې واتبن الرسول واتبعن الرسول موږ تابع د رسول الان د پاره د حد دي فاكتبنا مع الشاهدين الیکم شهادت سره استاد توحید او استاد پیغمبر پر رسالت دیو لګیدل دی حدیث علیہ السلام ته فریب مکر جوړ کو د قتل پروګرام ونه جوړ کو یو جاسوس ورته ولېګا جاسوس چې ولېګا جاسوس باندې الله شب عیسی علیہ السلام واچولا او عیسی علیہ السلام الله پورته بوتو بیا د کی سار شتي ورغلل نو دی وجو وېزستا څومرګره ما وینت دروغه ځان خلاص ہے چې قتل کو نورستو شک پیدا شو کدا عیسی علیہ السلام زنګ مرګره سه شو کدا زنګ مرګره نو عیسی علیہ السلام سه شو زکه یو ما غماتو ولکن شبه لهم دای باندې قتل کړي پوسله کړو دادی چوت په ګرجو باندې غدو درو یغا اټیرن غلا دادی عیسی علیہ السلام غا سلیدا او دا باندې سلی شوی دی او دارنګ لغاړی ته دلته کې غړندې چې چولې او بره ټوپی او کته دای دام داغه او نمونه دی دا چې کوم نه دا جوړی نو دی دا عیسی چم ته الله پورته بوته او دی رسو شک پیدا شو الله کو مکروا ومکر الله دی تدبیر بد جوړ کو د پاره د قتل دی عیسی علیہ السلام الله دی ته جزاء د مکر ورکړه خپل مرګره قتل کړ والله خیر الماکرین الله غره د جزاء ورکون کو نه دی د مکر کون کو د پاره دا شپږم رکوع شروع کیږي د دې سوره آل عمران نه د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته چې مخکې بیانو د حال د عیسی علیہ السلام د ولادت تاغو د خوارق او ظاهر دو داغنا او داغو د قتل داغه فریب د مخالفینو نه او دلته تکمیل د دغه قصې
نور واقع اللہ دی عیسیٰ علیہ السلام دا پورا کئی کان فیما قبلو بیان حال عیسیٰ علیہ السلام وہا ہونا تکمیل تلک القصتی دلتا تکمیل دا در قصے دے دا دیرو کو خلاصہ بیان المواعید الاربعۃ لعیسیٰ علیہ السلام بیان دے دا مواعید اربعو دا سلور وعدو دا عیسیٰ علیہ السلام سرام وتشبیہ الغریب بالاغرب والعجیب بالاعجب اور بیان دا تشبیہ دا غریب دا اغرب سرا اور دا عجیب دا اعجب سرا صدا پارا رفعا لاستبعادہی دا پادر استبعاد دا چدا مستبعد مگنے سالا مولی بھی پلارا پیدا ادم اسم بھی پلارا بھی پیدا کردے والدعوت الى المباہلت بل پدی کے بیان دا دعوت مباہلی تا وذکر توحید اور ذکر توحید دے اور بیان الوعید للمفسدین والوعد للمصلحین بیان دا وعید دے دا مفسدین دا پارا اور بیان دا وعدی دے اور دا چکم خیر اور دا ثواب و دا جنت دا مسلمین دا پارا دا دیرو کو خلاصہ بیان المواعید الاربعۃ لعیسیٰ علیہ السلام بیان دا وعید اربعو دے دا عیسیٰ علیہ السلام دا پارا تشبیہ غریب بالاغرب والعجیب بالاعجب بیان تشبیہ دا غریب دا اغرب سرا اور دا عجیب دا عجب سرا رفعا لاستبعاد دا پادر بھی استبعاد دا پیدا کی دو دا عیسیٰ علیہ السلام والدعوت المباہلتی اور دعوت مباہلی تا اور ذکر دا توحید دے اور بیان دا وعید دا مفسدینو دا پارا اور وعد دا پارا دا مصلحینو دا دیرو کو خلاصہ دا ذکو صلی اللہ فرمائی دا مخ کے واقع تکمیل کی اذ قال اللہ اغا وقعات کا چویلو اللہ پاک یا عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا تعالی قبض کون کے ماں ورافو کا پورتکون کے ماں الیہ زانتا مانا اسمان تا ومطاہرو کا پاکون کے امتالرا لرکون کے امتالرا من الذین کفروا چی کافران دی کفر کر دے وجاء الذین تبوک فوق الکفر یوم القیامت اگر دون کے ماں دا کسان تا تابیداری کرے فوق دا کافران دی تر قیامت پوری با دا یہود بلان دی دا نور با پی باندی ثم اللہ مرجعکم بیاما ترجوس تاختلا فاکم بینکم حکم وما استاسو کے فیما کنتم فی تختلفون اگر تازو کی اختلاف کو دلتا انی متوفی کا دا قادیانان چی کم دی دا دلیل نسی چی دلتا نسبت اشو زستا وفات کا ان کے ماں دی کی عیسیٰ علیہ السلام دا وفات دے ابن عباس سے خوائی چی دا کلام کی تقدیم تاخیر دے مانا رافع کا پاسل کے مقدم دے متوفی کا رستوے دے زتا پرتکون کے مسمان تا ومتوفی کا وفات کیوں پخپل وقت چکل وقت وفات دراجی التب وفات کی منگ مثال سا وفات نہ انکار نہ کو اس وفات نہ دے پخپل وقت بیا وفات کی اور سوک چکم دے مانا تو کہ قابضوں کا زتا قبض کو ان کے جسد و روح طول پورا تا پورتکون کے ماں انو مراد دین آغا مڑکول چکم دی غلدی مراد سوک تفسیر دا متوفی کا پمونی مکسر کئی زتالو دا کون کے ماں دیدا سے پہالت دا غنودگئی کے پورتا شویو نو اغا مانا شولا دیو جنا چی دومر احتمالات پہ اچھی کراشی ازا جال احتمالو بطل الاستدلال دا دا مناظر غٹ قانون دے کہ احتمال لاشی استدلال باطل شی نو دی عیسال سام پا مرگ بانی دا دا عقیدی مسئلہ دا دی دا پارا با قطعی ثبوت قطعی دلالت دلیل پکاری دادا سے خبرو باننے دی عیسیٰ سام وفات نہ ثابتی گی حالانکہ احادیث پدی باندے ناطق دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کملے حیات تھے اور قرب قیامت کے بعد دا دمشق پا بابلود منارہ باندے را کھوزی اور دجال بداغت لرا سا قتلی گی پر مکہ کے بوقت رہی بیا وفات کی گی بیا حضور پر روزہ کے دفن کی دا اللہ فرمائی گردون کے ماں کسان لرا چستا تابیداری کری فوت سان نے چی کافران دی ترا دا قیامت تا پورے بیا بما تا سات رجوعی زبا حکم کو عملا
پمابین ستاسو کې پاغه کې چې تاسو په اختلاف کو عیسی سام په امر کې یا د الله تعالی په وحدانیت کې یا په نور احکامو کې دا بیان د حکم دی فاما الذين كفروا ارجا کسان یہ کفر کړي فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره دلو بعذاب اور کم عذاب سخت په دنیا کې او په آخرت کې دنیا کې عذاب بسئی قتلن وسبین وجزیتن څوک به قتل شي څوک به کم دی جلاوطن شي پچا به جزیه مقرر شي دا کار دی سرو شو او په آخرت کې هغه عذاب د جهنم نو وما لهم من ناصرین نبی دی له امداد کون کی بیا به دي سر څوک امداد نشي کولی دا خود یو فرقه حکم شو واما الذين امنوا ارجا کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات عمل کې د نیکو ويوفيهم اجورهم پرې ګل دي اجر د دي والله لا يحب الظالمين الله نخوي ظالمان چې هغه وزر شي کې په غیر محل کې ذالک نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم دا مذکور لولو پتا باندې د آیاتونو نا او د ذکر حکیم نا چې هغه ذکر حکیم محکم دی چې قرآن پاک دی او صلی الله تعالی استبعاد دی عیسی علیہ السلام د فقیم ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم بیشکا حال د شان غریب او د شان عجیب د عیسی علیہ السلام پنځ د الله په شان د شان اغرب او د اعجب د آدم علیہ السلام دی څنګه دا حال عجب دی خلقو من تراب دے پیدا کړ د خورنا چته د خورنا چترا دي د خټین با خلق الانسان من طین اصل کې خوروا خوره خټه شو بیا خميره شو همې مسنون شو بیا تن الله بدن تیار کو بیا وچ شو سلسال کل فخار پس تاغین بیا پک روح واچو حساس انسان شو ثم قال له كن فيكون بے ورته ویلو چې شاه امر د پاره د تکوین دی کن بشرن کن انسانن حساسن یو حساس انسان شاه نو فیکون بس متصل داغه سره چکم دی دا شو دا ما چې آدم اسلام یو ځنه خلوی ډیر چې آدمانو دا خبر غلطه ده یو آدم علیہ السلام هغه نه الله ټول نسل چکم دی دا قائم کړو الحق من ربک فلا تکن من الممترین اس حضور سره خطاب کوي دا حق چې دی چې امر عیسی علیہ السلام دی د جانب دربستانه دی مکه غته د شکونکو نه دا تعلیم دی هغه امت ته او تعلیم د منکرین ته فمن حاجک فیه سوک مباحثه کی تاسو په شان د عیسی علیہ السلام کې من بعد ما جاءکم من پتا ترغه د علمنا فقل بیا دعوت مباهله ورکا چې په دلیل کار نشي اخیری علاج مباهله ده کنه عربی کنه آخر حلی الکی اخیری علاج چې داغ ده چې په بل څه نکیږي نو بیا ول داغ ورکا د دې داغ مباهله وا مباهله دي ته وای چې د دوتونو مثلا یو خبره باندې جګړه وی اراده چې مباهله وکړو خپل ځان قالو عیال دا بټول لا جمع کی او بیا بو کې اے خدایا ته هلاک غسوک چې په دروغ باندې د چې دا مباهله وشي نو په دې کې دنه هغه چې کوم په باطل یا بهلا کیږي مرزا غلام احمد سره پنجاب یو عالم مباهله کړو او بیا چې کوم دین هغه لاهور ته مرید یې غل راغی او بس هيزه په لګی دا دروي کې دنه پټټه کې بغنګه کې لټ پترو ته مرګري ته خبروم نو پیغمبر الله دا سے دیہانت دا مرچ کم دے داور کئی نو مباہلے اور سر اکلا دیو جنا دی توم دعوت دا مباہلی داور کرے شو نبی کریم علیہ السلام دی یہود و نصاراو تا دی تد مباہلی دعوت ورکا حتی حسن سے حسین سے علی سے حتی فاطمہ دا ټول جمع کل یو دغه کې پټ کل وی زبا دعا کوما او تاسو په امین وایي دی کی چې کم پوی خلقو ول خپویږي چې برحق پیغمبر دی یو پیغمبر د قوم سره مباهله نه کړي مګر الله قوم تباہ کړي د تباہ بشه ظالمانو مکوي داسي مصالحت سره وکړي بیا چې کم دی د زغری د ستوري
دیرش نیزی په خاصو طریقو باندې مصالحت وکړو چې دا به مونږ کال کې درکو یو قسم جزیه چې کوم دی دا قبوله کړه مباهلې ته غاړه کېنښوده. الله فرمایي تا تر مباحثه کی پنځ تاره د علم نه فقلت ورته ووایه تعالوا راشئ ندعو ابناءنا وابناءکم من به وبلو زامن خپل او زامن ستاسو ونساءنا ونساءکم او زنا خپل ستاسو زنانا وانفسکم نفسنا خپل تاسو نفسنا خپل نفسنا ثم نبتهل بیا بعجزیو کو بدعا کې نتضرع فی الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبین او بغرض لعنت د په خدای په کاذبانو لعنت کې کاذب چې کم دغه هلاک کې. ان هذا له القصص الحق بشک دا مذکور دا قصه د حق دي که ثبوتلان نشتا. وما من اله الا الله نشتا د معبود برحق غیر د الله نه بل سو. وان الله له العزيز الرحيم له العزيز الحكيم خدای صاحب د عزت ته او حکیم دے صاحب د حکمت. د الہ معنی خپل راضی چې کوم نه معبود او کله تفسیر باللازم کیږي لازمی معنی او سره دا ذکر کیږي دا چې کوم دے دل تراغلی دی ولا مانع ولا نافع ولا ضار دا د الہ په معنی کې کیا تفسیر باللازم دے ابن عباس سے دے تنویر المقیاس کے دان تبسوائے چدا ابن عباس سے تو الہ مانا کے گنی تحریف کو دا دے کلمی مانا ندا زنی تفسیر وی پامانا مطابقی سرا زنی تفسیر پمانا تضمنی وی زنی تفسیر پمانا التزامی وی دا لازمی مانا دا نو تبلیغیان دا ہوئی اللہ نے یقین دا قیدو دا بندن دا نکی دو دان د کلمې معنا لغوي خو نه دا د غیغه مقصد دی دا غل ادمی چې کوم دی دا معنا را کنه تبسوی ابن عباس مولانا عز بالله د کلمې په معنا کې تحریف کړی دی او دا صحیح معنا د کلمې د پاره نه ده. فان تولوا کچر دی اعراض کی فان الله علیم بالمفسدین خدای عالم د په مفسدانو باندې دل تودد مضارع شو په د مضمر فن العلیم بهم ظاہر پکارو دی کی اشارت فساد دیتا چې دا مفسدان دی کنه. دا عمر کو شروع کیگی د سورہ آل عمران نو د دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کی دعوتو د مباہلی اہلی کتاب ہوتا اور دل تداوت مسلک صحیحہ تا کہ توحید دے اور اتباع حق کان فيما قبل دعوت المباهلة الى اهل الكتاب وها هنا الدعوة الى المسلك الصحيح من التوحيد واتباع الحق وذلك في دين الاسلام لا في اليهودية ولا في النصرانية ولا في الشرك. دغا اتباع حق چدا دا په دین اسلام کې دا نه په يهودیت کې دا نه په نصرانیت کې دا نه په شرک کې دا لکدی چوئی کہ بین الاسلام یو زمون مسلکو بلی زمون مسلکو لیکن کان حنیفا مسلمہ زمون دین چرے دا دین ابراہیمی دے اگر حنیف مسلمو کنو. دا دیرو کو خلاصہ الدعوت الکتاب الى المسلک الصحیح دعوت اہل کتاب ہوتا مسلک صحیحتا جتا صحیح مسلک تراش ہے وَإِنْ يَسْعَوْنَ فِي إِضْلَالِ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا دی کوشش کئی پا گمراہ کولو دا مسلمانانو کے دا مخکناو دا پخواناو دا وسنا اسم دا عیسائنو دا کوشش تے چی دا مسلمانان من گمراہ کو اسپتالنے والے جوڑ کری دی مشن سکولنے جوڑ کری دی مشن کالنے والے جوڑ کری دی آگئی کے دا سی ورکوٹ داخلی چا پخبت نپوئی گی چی سو اغد آگئی نراوزی کہ پورا پیرنگے نہیں نیم خوئی دے تاغر سی دلی داغی وضع خوخی اگا جامع داغی خوخی اگا جبع داغی خوخی اگا طرز داغی خوخی دا اسم دا دی زمانی عیسایان دا مومنانو پا افساد و پیدلال کے دا چکم دے کوشش کی.
بل مذمت ته د کتمان حق د حق د پټولو د الا مذمت بیانی وتلبیس الحق بالباطل او مذمت ته تلبیس د حق د باطل سره ان المحاجه بغیر علم شان السفهاء یو څه په شي نه پويږي دا د بیا عقلانو کار دي خبر باندې نه پويږي د بیا عقلانو خبرې وکوا د بیا عقلانو کار مکوا کنه ان علم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم هل تټټای کم ځای دا پیشاب وي هل تب نور قضاء حاجت وي هل تب خوراکي تا سره د دې سغم دی خدای پاک هی جوړې دی الله ول هر څه تنظیم بل تکي کوي باقی دا مثال د ملائکو دی التنه بول څه نه پکې غایت ستړي څنګه چې ملائک د پاره خوراک چې کوم دې تسبیح دا ایو خوراک اوسکاک نه کوي د عیسی علیه السلام دغه حالت دی تا سره دغه څنګه دې چې دې بخوري شو ته خو له خوراک نه لګي چې تو سره غم کوي چې سبا خوري او سبس کی اسبا غوندي جامې به زړی کی بلا وخت په تیر شوی دی پسونو کلونه تیر شوی دی جامې به زړی ګلته درځان کم دی جامې ولا جوړی کی الته د کپړو دکان نه کوي چې ولا کپڑے واخلي دا خو د پورا د کوسلی دی پوج مطلب باندې حاجی دا هو په کله نور ائم بیننا و بینکم او اے اهل کتابو راشو کلمی تا چې مستوی مابین زمون ستاتو کې سوان استوا د زمان مستوی الی کلمتن مستویتن اغه صد برابر کلمه پټول دینونو کې دا کلمه مشترکه ده الله تعبدو الا الله تاسو عبادت مکوئ د غیر الله الله نعبد الا الله عبادت بنکو د غیر الله ولا نشرک به شیئا شرک با الله سره هیڅ شي ولا اتخذ بعضنا بعض اربابا من دون الله او نبني سي بعض زمنا د التفات شو د تکلم نه غیبت تا نبني سي بعض ارباب من دون الله فان تولوا کدی اعراض کی فقولوا اشهدوا باننا مسلمون او تاسو گواہ چې موږ مسلمانان یو تاسو کومنه او کنه منه دلتا نبی سامنے تپو چې مون خدا خپل علماء ارباب نو ګرځولي الله تسنګ تاسو ارباب او د دې حلال مو حلال ګڼل کنه ویل او د دې حرام مو حرام ګڼل کنه ویل او دغه معنا د ارباب ده د خدای حلال او حرام ته نه قتل چې دی به حلال دي نو حلال ګڼل دی به حرام دي نو حرام به هم ګڼل یا اهل الكتاب اهل کتابو لم تحاجون فی ابراہیم ولی مباحثه کوئی شان دی بے انسان کی سو کوئی یہودیت بانی و نصرانیت بانی سو کوئی زمون بوصله کون ما عند التوراة والانجیل الا من بعدی او هلچنی عدل شی تورات و انجیل مگر پس داغینا بزمن طویل پسونو کلمه کی تیر شوی دی او غینا پت تورات یان دي شوی دی یہودیت د تورات نه پیدا دی نصرانیت د انجیل نه پیدا دی دا څنګه دا سي داوی کوي او فلا تعقلون تاسو سوچ نه کوئ ولې به سوچ خبرې کوئ ها انتم هؤلاء خبردار تاسو اے کسانو حاجتم مباحثه کوئ فی مارکم علم پای تاسو پای کوي باغوان علمي فلم تحاج مال سرکم بعلم ولې مباحثه کوي تاسو په علم نه بعلم باس کول دا د صفها او د بیاقلانو کار دی وخت ضایع کول دي والله علم انتم لا تعلمون خدای عالم تاسو نه عالمان چې نه عالمان د خدای په خبر عمل وکړي ما که ابراهیم او دی ولا نصرانی الله سریحت کوي اوس نه به شام يهودي په دین يهودیت نه نصرانی په دین نصرانیت ولکن کان حنیفا مسلما د مال باطل نه حق مستقیم په حق مسلم منقاد حکم در ربطان وما کان من مشرکین نو دے دو مشرکانو اس مومنان توئی چې دیو انسان د دین سره اولا او لایق مومنان دی او نبی علیہ السلام نے دی څنګه دادا وکي ان اول الناس
بیشک اولاد خلقنا قریب تر د خلقنا ابراهیم السلام سره للذي تبوا کسانو تابعداري کړو دغه په وخت کې واذ نبی او دا نبی الاسلام ول امنو اچ مؤمنان دي دا د دین ابراهیمی باندې دي والله ولي المؤمنین الله دوست د مؤمنانو ود الطائفه من الكتاب دا د کتاب ارجو ذکر کی په ادلال د مسلمانانو کې دوست غنی اهلی طائفه د اهلی کتابنا لو يدلونکم کتابکم لو لفظ مصدریه ده معنی ود من المؤمنین ادلالکم وما يدلون الا انفسهم نگم راکی مرزان نخپل ذکو بال دے اللہ دی تراجے دے وما شعرون اور دی پوئی کی نظر یا اہل الکتابی اے اہل کتابو لما تکمو عبایت اللہ ولی کفر کا پیسون خدا بل مکہ و استفان بپار دے انکا دے لما پاسل کے لما دے حضرات کے دغا سرادی بما لما فیما دا اختصار پدے کے راضی وانتم تشہدون اور تاسو گواہی کوئے پدی خبر باندې د خدای وحدانیت خو پویږي چې دا ټیک دی او بیا هم لګا انکار کوي یا اهل الكتاب اهل کتابو لم تلبسون الحق بالباطل ولي خلق کوي حق د باطل یو خبره حق بل باطله دوړ یو ځای کوي لکه پاک په لیکو دی شي حلال حرام یو ځای شي وتكتم الحق ولي پټوي حق کتمان د حق دوم ناروا دي تلبیس د باطل در دوم ناروا دي وانتم تعلمون او تاسو خپوي گئے کتمان د حقم ناجائز دي او تلبیس د حق د باطل سره دوم ناجائز دي دا تمرکو شروع کیږي د سوره آل عمران د دې رکو ما قبل سره دا ربط مناسبت ته مخ کې بیانو د ارادي د اهل کتابو د پاره د ادلال د اهل اسلامو او دلته بیان د تلبیس د حق د باطل سره او کتمان د حق او بیان د مکر د دی او بیان د خیانت د دی او بیان د وبال د دی په دفعات 500 سره 15 دفعه با الله تعالی د دوی د خیانت سزا او د دوی خیانت کوم دینو اغا دتا مکافات د دی په 15 دفعه سره الله تعالی ذکر کوي مخ کے بیان دے ارادی د اہل کتابو د ادلال د اہل اسلامو دلته بیان تلبیس د حق د باطل سرا او کتمان د حق دے او بیان د مکر د دی دے پاد ادلال د اهل حقو او بیان د خیانت د دی دے او بیان د وبال د دی دے بدفعات 5 په 15 دفعو سرا چې غړوان دی را دي کنه د دیرو کو خلاصہ بیان سائل کتاب فی خلاف المسلمین بیان د سائل کتاب دے په مخالفت د مسلمانانو کې او بیان طریق سائهم او بیان طریقې د سائدی څنګه کوشش کوي و بیان خیانتهم او بیان د خیانت د دی دے و کتمانهم الحق او پټول دی حق لرا و تلبیسهم الحق او تلبیس دی حق لرا د باطل سرا والتذکیر ما بعد الموت اور تذکیر دے بے ما بعد الموت وہ بیان وبالہم بدفعات 5 ددید وبال بیان دے پا 15 دفعو سرا 15 دفعات ددید وبال دا پارا ددید عذاب دا پارا اللہ تعالی دا ذکر کئی وقالت طائفت من اہل الكتاب دا ددی غفریب دیو یو تدبیر بد دے دا جوڑی وایو طائفه د اهل کتابنا آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا ایمان روئے پاک کتاب کے نازل شوی دے پاکستانو جو مومنان دی اور تو منگ مسلمانان چو ستاسو خبرہ تحقیق کار چرا وجہ النہار پاول درودو کی وکفروا آخرہو